یو کس تپوس کړی دی چې یو سړی د هغه اودس ته ضرورت شو، په جماعت کې ناست دی او د چا د اجازت نه بغیر د هغه پیزار واچوي او په هغې کې لاړ شي اودس کوي، نو دا د بل پیزار د هغه د اجازت نه بغیر اچول د اودس دپاره دا څنګه دي؟ نه دي جایز. غصب دې ته غصب وایي او غصب حرام دی، د لږ وخت لپاره هم حرام دی، د ډېر وخت لپاره هم حرام. که بالفرض چې څنګه تا ته ضرورت شو دغسې د هغه پیزار مالک ته ضرورت شي او هغه بهر وتل غواړي، هغه خپل پیزار وګوري، نو د هغه په زړه به څه تېرېږي؟ هغه وایي غل رانه یوړ. نو دا اذیت رسول هغه ته او بل مسلمان ته ایذا رسول حرام دی. یو کس تپوس کړی دی که په جنګ کې د یو مجاهد لاس ته یو وینځ راشي نو آیا دا وینځه جوړولی شي؟ علما وایي چې نن سبا د وینځې او د غلامانو هغه شرایط نشته، هغې دپاره شاته ډېر شرایط دي ګڼ، هغه شرایط نشته دی. نو چې نشته نو بل یو کس د کافر او غلام او وینځه نشي جوړول. یو کس وایي چې د انسان تقدیر لیکلی شوی دی چې یو انسان خودکشي وکړي نو ده ته الله تعالی ولې سزا ورکوي؟ الله جل شأنه تقدیر لیکلو باندې ځان پوی کا. الله جل شأنه تقدیر مطلب دا دی چې د الله علم دومره وسیع دی چې هغه ماضي مضارع حال زمونږ په نږدې زمانې دي، د الله په نږدې زمانه نشته، هغه دې ټولو ته شامل دی. د انسان د وجود د راتلو نه مخکې هغه ته پته وه چې دی به په خپل اختیار سره دی دا عمل کوي، دی به ځان وجني. نو الله جل شانه هم په خپل اختیار سره د هغه په تقدیر کې لیکلي دي چې دی به جهنم ته ځي، ځکه چې زما اصول او ضابطه دا نه ده. نو د ده د عمل او د ده د مرګ دواړه په تقدیر کې شامل دي. نو د چې د عمل کو د دې به د خدای تپوس کوي. یو کس وایي چې یو ځای کې 15 جنازې وي نو امام په د هغه یو ځای جنازه کوي که بیل جنازې هم کولی شي او یو ځای هم کولی شي. خلکو ته سهولت خصوصا په داسې وخت کې لکه ګرمي ده یا جمع ډېره زیاته وي، په دې کې دی چې د ګڼو مړو متعددو مړو یو جنازه وشي نو 2 3 4 5 زیات کم مړي د هغې یو ځای یو جنازه کېدی شي. البته د هغې ترتیب داسې دی چې که سړي او ښځې ګډې وړې وي نو امام سره به سړی نږدې وي او ښځه به د هغه شاته قبلې طرف ته وي د هغې کټ، او که اعلی او ادنا وي په اعتبار د عمل او د تقوا سره چې څوک زیات متقي دی پرهیزګاره دی نو هغه به امام سره نږدې وي د هغه کټ، او د هغه نه چې کوم کم دی هغه به د هغه شاته وي. دغسې درجه په درجه به پراتي او دا کټونه به همدغسې وي چې قبله په نرخاته به داسې په لین کې کېدي، داسې به پراتي ټول. نو 15 جنازې وي، امام به نیت وکړي خلکو ته به ووایي چې جنازې 15 دي، نو سړی دی په خپل نیت کې دا راولي چې زه په 15 مړو باندې جنازه کوم. په ژبه باندې ویلو ته ضرورت نشته، که وی نو بهتر ده. او بیا به همدغسې لمونځ کوي چې څنګه هغې دپاره کېږي. البته په دعا کې به د ټولو مړو دپاره دعا غواړي. یو کس وایي چې په کور د سړی نه نوځي نو د هغې مسنون طریقه څه ده او د کور نه د وتو مسنون طریقه څه ده؟ کور ته چې سړی نه نوځي نو اول دعا ووایه، مستحب ده. هر قسم دعا ویلی شي چې عربۍ کې نه درځي په خپلو الفاظو کې ویلی شي. او عربی دعا یو دا ده: بسم الله ولجنا وعلى الله ربنا توکلنا یا اللهم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج. او چې کور ته ننوځي او د کور بنیانو باندې نظر پرېوتو نو وایه السلام علیکم. د ښځې وي که سړي وي، زموږ په معاشره کې د سړی کور ته ځي نو زه په ښځو سلام اچوم، خو دا مسنون طریقه ده. کوم کور کې چې سلام اچولی کېږي او په حقیقت باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت و عمل کوي نو د په کور کې به جنگ جګړې شور شغرب ورانې کنځلې د یو بل خلاف ورزي دا شی نه چې په دې باندې چاپوخ عمل شروع. چې بهر روزي نو بیا به بسم الله توکلت علی الله اللهم انی اسألک خیر المخرج وخیر المولج. هلته د مولج مخکې کړی او دلته به مخرج مخکې. یو کس تپوس کړی چې امام پسې مونځ کې سورې فاتحه ویل څنګه دي؟ امام پسې مونځ کې چپ ودرېدل پکار دي. د امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک دا دی او په دې علاقه کې د احناف مذهب دی چې څوک خلاف ورزي کوي نو دی فتنه او شر پیدا کوي. نو په امام پسې به قرات نه وي بلکې د امام ابو حنیفه رحمه الله په نږدې باندې قرات دا مکروه تحریمی دی، حرام ته نږدې دی.
او دا دغسې نه ده، دې پسې شاته دلایل دي. بعضې خلک داسې وایي چې په امام صاحب پسې تاسو روان یې او د قرآن او د حدیثو نه مو سترګې پټې کړي دي، خو دې غریب ته کله کله خپله پته نه وي. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي چې وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. چې کله قرآن ویلې کېږي نو تاسو په غور سره واورئ او خاموش پاتې شئ. نو چې کله جهري مونځ کېږي ماښام ماسخوتن سحر نو په هغې کې ته قرآن اورې د امام نو دواړو باندې عمل کو، په غور سره اوره هم او چپ پاتې او انصتو انصات سړی شونډې نه خوځوي بالکل. او که چېرې سري مونځونه وي لکه ماسپښین مازدیګر نو دغه وخت کې که استماع نشي کولی نو کم از کم انصات خو کولی شي، په هغې باندې عمل کو. ځکه بعضې حضرات وایي په دې کې سري او جهري مونځونو دواړو ته اشاره ده. او حدیث مبارک کې راځي، مسلم شریف کې حدیث دی، په تشهد کې دی هغه حدیث وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا. او مسلم د احادیثو صحیح کتاب دی، بخاری او مسلم دواړو ته صحیحین وایي، هغې کې دي وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا. چې کله امام قرات کوي وَإِذَا قَرَأَ كَانَ فِي صَلَاةِ السِّرِّ أو فِي صَلَاةِ الْجَهْرِ. په جهري مونځ کې وي او که په سري مونځ کې وي وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا بیا چپ ودرېږئ، تاسو خاموش یئ. نو د حدیث او د قرآن تقاضا دا ده. باقي حدیث کې راځي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. چې چا فاتحه د کتاب ونه وي د هغه مونځ نه دی. نو چې کوم مقتدي په امام پسې ولاړ دی نو هغه فاتحه وایي که نه، د هغه امام یې وایي. حدیث مبارک دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من کان له اماما فقراءة الامام له قرارا. مسند احمد ابن منی کې حدیث دی، من کان له اماما فقراءة الامام له قراء. چې څوک په امام پسې ولاړ د امام شته نو د امام قرات د قرات دی. تاسو ګورئ تبلیغي جماعت والا لاړ شي دکاندار ته دعوت ورکوي نو تلي څو کسانی دعوت دپاره 15 شپږ اووه ګشت کې، او خبرې څو کسان کوي هغه سره یو کس، او دا خبرې یوازې د دې وي که د دې ټولو وي، د دې ټولو وي نو دا یو خبره د دې ټولو د طرف نه. ځکه دی ته ویلی کېږي چې تاسو زړه کې وایي چې زموږ د متکلم ته د سمې خبرې توفیق ورکړي. دا دعا غواړه، دا د دې رای هغه سره شامل حال ده. د الله رسول فرمایي جرګه کې هم دغسې ده، د 10 کسانو نه د 20 کسانو جرګه لاړه. خو زه تاسو ته تپوس کوم چې د دوو فریقینو په منځ کې روغه راولي نو جرګه کې 50 واړه کسان خبرې کوي که یو به لګېږي نو د جمع مونځ دی دا ځان ته مونځ نه دی. که چېرې دا هر یو سړی جدا جدا قرات کوي نو دا اجتماع شوه، جمع نه شوه. دا داسې شوه لکه 15 کسان په یو صف کې جوخ جوخ ولاړ دي او مونځ ځان ته کوي، امام یې نشته. دا خو بیا اجتماع شوه، جمع نه شوه. جمع دې ته وایي چې د هغې بعضې امور مشترکي نو د امام په ذمه قرات دی او د مقتدي په ذمه اورېدل دي. بل تپوس یې کړی دی چې مونځ ځان ته کوي نو په هغې کې د سورې فاتحې نه مخکې بسم الله ویل څنګه دي؟ چې کله مونځ شروع کوي نو په ړومبي رکعت کې به ثنام ووایې، اعوذ بالله به مو وایې، بسم الله به مو وایې، بیا به الحمد شروع کوي، او بیا په نور رکعتونو کې به صرف بسم الله وایې، دا نور به نه وي. چا تپوس کړی دی چې بغیر د ټوپۍ نه مونځ څنګه دی؟ په دارالایمان کې د جمعې په ورځ اکثر خلک بغیر ټوپۍ نه مونځ کوي. بغیر ټوپۍ مونځ کې ثواب ډېر دی او که نه بغیر د ټوپۍ نه مونځ کول جایز دي. پکار دا وه چې مسلمانانو عمامه پټکې په سرولې، او نن سبا مولیانو پټکې پرېښو نو عوام ورپسې ټوپۍ پرېښو. یو زمانه داسې ده، زما عمر دومره نه دی، تقریبا 4 کاله عمر مې دی، چې په ثابت کلي کې یو کس به بغیر ټوپۍ مونځ نه کول، او چې زمیندار به بخور کولو مونځ به یې کولو نو بیا به د کمیز د شاتلۍ لمن په ځان راواړوله په سر باندې. سر پټول به یې دومره ضروري ګڼل چې ملا به یې ډوله بربنډه کړه. بعضې سړی چتي پسې باز پرېږدي، هلکه لا شا چې د بربنډه شوه ډونګه دې ښکاري، دې سره به څه کوي؟ دغه وخت کې بربنډ سر مونځ کوه چې د سره نی خو تا سره شته دی نو دا غرور او تکبر هم دی. د جومات خلکو ته دا وایي چې زه دومره مغرور یم چې ما سره دا رومال شته دی، خو دا مې دا په غرض باندې راوغورځوي، ټوپۍ په غرض باندې صف کې وغورځوي چې ما دا وغورځول او زه دغسې ودرېږم. دا متکبره او الله جل شانه ته متکبري او لوی خدای پاک نه خوښوي، عاجزي به دې کې ده. بل دا زه درته د قرآن پاک نه ثابتوم چې ټوپۍ په سرول دا مستحب او ښه امر دی. د الله رسول نه بربند سر مونځ نه دی ثابت. یو دا ده.
نبی کریم صلی الله علیه وسلم امامه په سر کړي دا سره پټ ساتلی سوا د حج نه د عمرې نه چې په هغې کې د سړي سر پټ څوک دی ووایي چې دې کې راغلی دي چې د جمعې مونځ پیغمبر علیه السلام کړی دی او سر یې بربنډ و زه تاسو ته سر بربنډ که نه زه به ښه ښکارم که بد او چې بیا مې سر هم کټایي نو مونځ کوئ خیر دی چې چا سره ټوپۍ نی بربنډ سر خو دې سر پټونکي ته سپک مه ګوره دا ډېره خطرناکه خبره ده دا ستا د امام په نږدې هم ټیک نه ده چې څوک دا جایز بولي هغې ته ښه ګوره وایي دا سړی زما نه ښه دی ځکه قرآن کریم کې الله پاک فرمایي خذوا زینتکم عند کل مسجد ہر نماز کے وقت اور مسجد میں زینت لیا کرو او د زینت نه مراد ټول مفسرین وی لباس ته پوشاک چې کله جمعات ته ځې نو لباس اچو خو دلته دا نه دي فرمایلی چې البسو لباس اچوئ بلکې البسو لباس اچوئ زینت ټکې استعمال کړی دی ولې ځکه چې کله سړی لباس واچوي لیکن زینت نی اوس زه تاسو نه یو تپوس کوم که چېرې یو سړی جنګې واچوي او د هغه عورت پټ وي او ګوډې هم پټې وي او پورته نه شټ واچوي دا بې لمنو کمیس او لستوڼې هم بربنډ وي نو دم ځان پټ کړی لباس دی لیکن زینت نه دی د سړي ښایست په دې کې دی چې دی زینت وي کمیس هم وي پرتوګ هم وي سر هم پټ وي یا یې پټکی په سر وي دا اوس زینت نو الله جل شانو ټکې د زینت استعمال کړی دی خذوا زینتکم عند کل مسجد او دا یاد ساتئ د معزز او محترم مسلمان لپاره سر بربند ساتل دا زینت نه دی دا لالکانو کار دی او داسې لوفري غونې ده چې یو سړی بربند سر ګرځي بل دا ده چې جسماني لحاظ سره هم انتهایي نقصاندeh شی دی کومو علاقو کې چې خلک پټکي په سر وي په دې غریزو علاقو کې یا په افغانستان کې چې کوم علاقو کې خلک پټکي په سر وي د هغې عمرونه ډېري او چې کوم سړی پټکی او ټوپۍ نه په سر په دې سور نور باندې دغسې ګرځي نو دا پورته نور دی ډېر زیات ګرم دا یې په دې سر کې دا مازغه داسې خوټکۍ لکه دا کټوۍ چې په اور باندې پرته یو یشیږي دې سره د سړي عمر کمیږي او د سړي مازغه هم زر خراب شي 55 چې واوړي بیا ګډې وډې البتې وي په ژمي کې هم سر پټول پکار دی ځکه چې د سخت ساړه نه سر بچ کو نو د سر د حفاظت او سر دارالعلوم دی د انسان په بدن کې ټولو کې قیمتي ځای هغه سر دی سر محفوظ ساته د هغې حفاظت په همدغه کې دی چې هغه پټ یو کس وایي چې یو سړي په حرم شریف کې ریالونه موندلي دي اوس به هغه ریالونو په شکل کې ورکوي او که روپو په شکل کې او پاکستان کې به ورکوي او که حرم شریف ته لیږل پکار دي د چې حرم شریف کې ریالونه موندي دي نو ده ته پکار چې د دا ریالونه اوچتولی نه چې د ځان سره راړل د چې ځان سره وړي معلومه دا شو چې دی په خپله غل دی زړه کې څه پرته وه او پیسو سره یې دومره محبت و چې هغه یې نه شول لیدی چې په ځمکه ولې پراته هغه ځای کې چې کله رسول نشي مالک ته نه بیا موجد کوم شی چې په لاره کې تا ولیدو هغه ته مالک ته رسول شي او د رسولو په نیت یې اوچتې نو بیا یې اوچت او که چا ستا نیت دی چې زه ځان ته کوم یا دا وې که مالک پیدا نه شو نو بیا به یې ځان ته کم نو دا اغلا کې راځي دا ټیک نه ده د دې به الله جل شانه تپوس که چېرې تا هلته کې په دې خیال اوچت کړل چې مالک ته ورسي نو د حرم نه غیر چاپېر یو ځای کې بوتونه شته دی هلته کې چې رخ شوی مال د چا سره وي تپوس د چا نه وکړه هغه ځای ته یې ورسو هلته کې هغه جمع کړي او چې څوک د چا نه شی رخ شوی دی هغه هلته لاړ شي هلته نه یې وصول کړي ما سره یو ملګری و موږ طواف کولو هغه د مکې مکرمې و رهایي شي او هغه ټایم کې د شپې قیام اللیل کېدل زوړ حرم کې نو ما ته هغه وایي چې په دې قیام اللیل کې ودرېدل بهتر دي او که طواف کول ما ورته طواف کول بهتر دي ځکه چې قیام اللیل خو یو نفل مونځ دی په نفلو کې دومره جمع څنګه ده دا مسله د اختلافي دویم دا دی چې مونږ آفاقي خلک یو د پاکستان او پاکستاني سړی چې لاړ شي هغه ته د نفلو نه زیات ثواب په طواف کې دی او د طواف کې د مطاف دپاره هغه تنظام هم دا به کړی و هغه ټایم کې اوس هم وي چې هغه خانه کعبې سره ګیر چاپېر ځای خالي هلته څوک قیام اللیل کې نه ولاړ نو ما و دې کوز شو طواف مې شروع کړو نو دنه چا بټوه چته پرېوت نو دې ډېر زیات فکرمند شو په هغې کې اقامه په هغې کې کارډونه په هغې کې پیسې او د زیات ضروري څیزونه کاغذونه سخت خفه شو ما ورته دعا وغواړه دعاګانې قبلېږي طواف چې ختم شو دعا مې وغوسته یا الله زه ته ورکړې بیا ما ورته یې لاړ شو چې کوم ځای کې دا څیزونه پراته دي هلته لاړو نو هلته نه یې بټوره واخېسته څه وخت پس 2 غنټې پس هلته نه بټوره واخېسته نو دا کوم کس چې اوچته کړي ده
په دې خیال چې ته کړی دی چې دا مالک ته ورسي او صحیح ځای ته ورسوله او مالک ورپسې لاړو د هلته نه یې وصوله کړه. دا طریقه ده. یو سړي موبایل یې مونته وي اوچتې کړی وي چېرته نه، نو موبایل خو خلک داسې کله کله حرم کې پرېږدي، دی لاړ شي اودس کوي او اوبس کې بیا راشي تصمیم کېږي موبایل. نو زمونږ د خلک چې لاړ شي نو دی خو ځان ته شی چې وي نو دی وایي چې دا چا نه روک شوی دی، نو موبایل یې اوچت کړی دی راوړی دی. یو موبایل که دوه. هوټل کې ما سره ملاو شو، ما ته وایي چې استاد دې موبایل سره څوک، ما ورته دا خو تا بد کړي چې دې اوچت کړی دی، اوس مې راوړی دی، اوس ورسره څوک. مې لاړ شه هلته کې ځایونه یې جمع کولو، هلته یې جمع ما ته وایي ته یې اوس ته یې جمع کړه. ما ورته اوچت کړی تا وړې په ما مې راشي چې زه ته زه خو یم په اشاره هلته یې اوس بیا یې وړو. خو هغه غریب دومره پریشانه شو، ما ورته چې کله سختې خبرې وکړې سخت غم شو. بیا لاړو چې ورې کړو نو بیا یې زړه کلاو شو. بهرحال دا اوچتول نه دي پکار، که اوچتې نو مالک ته وي د رسول په نیت سره اوچتې او غځې کې جمع. او که چېرې اوس دلته پاکستان ته یې راوړی دی نو دا موبایل د دې پیسې توره خو دا وکړه چې دا موبایل ښه شی نه دی، دا مات کا او د هغې 2 کسانو باندې قیمت واچو او هغه قیمت فقیرانو ته ورکړه. دا ښه خبره ده. او که داسې کې چې چا ضرورتمند ته یې ورکوې نو هم ټیک ده، خو موبایل داسې د ضرورت شی نه دی نن سبا. او چې کو کله دغه موبایل وي کیمرې وایي ساده موبایل دی نو هغه ضرورت شی جوړ شي. یو کس وایي چې یو کس موس کوي او د هغه مخکې زه ولاړ یم بلکل مخامخ په سیټ کې، نو هغه نه یو طرف ته بل طرف ته تلی شم او تلی شي، ځکه چې دغه وخت کې مرور نه راځي بلکې دا د خپل ځای نه چې کوم دی نو تلل شو. بل تپوس یې دا کړی دی چې یو سړی موس کوي نو د هغه نه څومره مخکې تېرېدی شي. نو یو قول دا دی چې هغه کوم ځای کې موس کوي هغه مکان کې به نه تېرېږي، بل مکان کې تېرېږي. مثلا دې برنډه کې څوک ولاړ دی نو ته دلته دننه حال کې تېر شه، د هغه مخه کې مه تېرېږي. یا غولي کې ولاړ دی نو برنډه کې تېر شه. دویم قول دا دی چې کم از کم دومره فاصله وي چې هغه موس کوونکی مسنون طریقې سره خپل د سجدې ځای ته ګوري نو ته ورته نه ښکاري، دومره لرې ترې نه تېر شي. او بعضې حضرات وایي چې 3 صفونه مخکې تېرېدی شي. یو کس وایي چې یو سړی د تکبیر تحریمه نه واخله تر سلام پورې په دې باندې پوه نه شو چې ما موز وکړو که څه مې ووي، یعنې دنیا خیالاتو کې ډوب دی، نو د ده موز وشو او که نه. نو د موز وشو 2 مطلبه دي. یو دا دی چې موز یې وشو دنیایي لحاظ سره، چې عالم نه تپوس وکړي چې زما موز وشو نو او وشو، دې ته صحت صلات دی. او یو دا د قبولیت صلات چې دا موز مې قبول شو که نه، نو قبولیت په تقدیر ته ده، ځکه چې داسې موز سړی وکړي نو دا به څه قبول شي. پکار دا ده چې انسان دا خیالات او اوهام یو طرف ته کوي، چې کله د ذهن ځي نو موز ته یې راوله، چې سوی قرات طرف ته، ثنا طرف ته، تسبیحاتو طرف ته خپل ذهن راوله. کم از یو کس تپوس کړی دی چې زما ښځه ده کور واله مې د هغې خور ده، یعنې د دې سړي تپوس کوونکي ښینې، هغه مې زما ښځې ته وایي، هغه خپله خور ورته وایي چې ستا لور وشي نو هغه لور به ما ته راکې، او که دې رانه که نو زه به تا نه ټول عمر خفه یم او تا سره به زه تعلق ختم کړم. نو دا په ناجایزه ده او د دې په دې خبره بلکل عمل کور نه دی پکار. او ستا دې کور والا ته پکار دی چې دې خور ته ووایي چې خورې خفه کېږه ما، خو لور کلم نه در کوم، ځکه چې دا طریقه خطا ده، غلطه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په عربو کې دا دستور و، پردی زوی به زوی کو، پردی لور به لور کا، او بیا به چې کوم دی نو هغه جیداد وراثت نسبت ټول دې سړي ته کېدو، دا کوم چې بې پلار نو. نن سبا همدغسې کېږي او بیا مجبوری یم هغه خلک زوی ترې واخلي او بیا چې کوم دی نو وایي دا زوی دی، مور پلار پې زور واچوي چې دا دې خور ته ورکه، خپل زوی ته وایي دا زوی چې ستا وشو دا دې خور ته ورکه، د خور دې اولاد نشته، او که دې ور نه کو نو بیا به د نه مونږ خفه یو. دا مور او پلار یې د خدای نافرماني کوي، او چې څوک د خدای نافرماني کوي د هغې اطاعت په تا باندې لازم نه دی، د هغې خبره بلکل مه منه. مور او پلار او خور او خینې دا راضي ساتل پکار دی، لیکن دې خبرو کې د هغې سره شرکت نه دی. یو سړی دی هغه پردی ماشومه ده، د هغې مور او پلار هغه نه پایي، یا ماشومان ډېر شول یا غریبانان یا د څه پیغور د وجې نه ویې غورځوله، اوس هغه ته راواله او ته وساته، نو دا مسلماني ده. لیکن دا ستا لور نه ده، پردی لور ده، دا لویه که او چېرته د دې رشته وکړه په ښه طریقه.
یو کس وایي چې د اختر په ورځ باندې زما ښځه زما لاس ښکل کي او ما ته مبارکي راکوي. په دې علاقه کې دا رواج شته دی، لاس ښکلوي بعضې خلک مبارکي ورکوي، جایز دی. یو کس وایي چې د نکاح دپاره د جینۍ انتخاب څه طریقه ده؟ بهتري طریقه ده چې د هغې اخلاق وکتلی شي. دینداري ګوره، د الله رسول فرمایي دیندارۍ ته یې ګوره. نو دینداري کې ټول څیزونه راځي، لیکن که چېرې نورو څیزونو کې کوټه وي نو کم از کم اخلاق یې ښیي، نو اخلاق یې ګوره، پرده او اخلاق. او چې اخلاق یې سم وي نو بیا که یې مونځ نه کولو چې ستا کور ته لاړه نو ته ورته وایې مونځ کوه، نو مونځ به اوس شروع کړي. قرآن پاک نه ورته نو قرآن پاک هم به ته خولی شي. دویم تپوس یې کړی دی چې د استخارې اهمیت څه دی، طریقې کار یې څه دی. استخاره د الله جل شانه سره مشوره کول دي. دا مسنون عمل دی. احادیثو کې د دې ذکر راځي چې کوم یو کار کې ته متذبذب شي، دواړه معاملې درته برابر وي، یو اهم او غیر اهم نی، یو فرض او بل مستحب نی، برابر دي دواړه، هغې کې استخاره کولی شي. بیا استخارې طریقه دا ده چې مونځ وکړه 2 رکعاته، هغې پسې دعا د استخارې ووایه چې هغه هر ځای کې تقریبا ذکر وي مختلفو کتابونو. او بیا چې زړه کې دی کوم یو طرف ته رجحان پیدا شو نو په هغې باندې عمل وکړه. زړه خالی کا چې زړه کې د کوم یو طرف ته رجحان راځي په هغې باندې عمل وکړه. یا کله کله سړی خوب هم وویني، لیکن خوب لیدل ضروري نه دي. او بل چې خوب دی ولیدو نو د هغې تعبیر چا معبر نه تپوس وکړه، په خپله د هغې تعبیر مو بس. بل تپوس یې کړی دی چې زموږ یو رشته دار دی، په موږ باندې ځمکه خرڅه کړه او بیا یې په میاشت کې دننه پیسې واپس کړي. آیا زه د ځمکه په زور د هغه نه ایسارولی شم چې پیسې ورته ورکړم؟ نو دا خو ستا حق کېږي، ځکه چې په رضا باندې په تا باندې ځمکه خرڅه کړه او اوس هغه واپس کول کوي، نو دې ته اقاله وایي. او اقاله هله کېږي واپسي چې کله بایع او مشتري دواړه په هغې باندې راځي. چې کله دی نه دی راځي نو دی واپس کولی نه شي. لیکن نن سبا د دې خبرې نه بیا شر او فتنه جوړه شي، او شر او فتنه جوړول په خاندان کې دا بیا لویه ګناه ده. د هغې نه بچ کېدو دپاره بهتر صورت دا دی چې ته خپله ځمکه ترې نه واپس کړه، پیسې ورکړه. یو کس وایي چې د سیرت دپاره کوم یو کتاب لوستل پکار دی؟ آسان کتاب او چې ډېر معتمد دی، علماو په اعتماد کړی دی، سیرت المصطفی د مولانا ادریس کاندیلوي رحمه الله په اردو کې دا مطالعه. یو کس تپوس کړی دی چې د کوم امام صاحب زوی ګیره خوري نو هغه امام صاحب پسې مونځ کول جایز دي او که نه؟ چې امام صاحب ګیره خوري د امام صاحب زوی، نو نن سبا امام کې خلک گنجایش راوباسي او ته د امام صاحب زوی یاد. او که چېرې ته دا یادې چې د دې امام صاحب زوی پسې مونځ کول نو د پسې مونځ کول مکروه دي، او ځکه چې ګیره خریل دا ګناه ده، او ښکاره ګناه چې بچا کې وي هغه پسې مونځ کول نه دي پکار. مونځ وشي، صحت صلات حکم پې ولګي، لیکن مکروه. بل تپوس یې کړی دی چې یو سړی اول مړی خښ کي او بیا باندې لمونځ د جنازې کوي، دا څنګه ده؟ دا غلطه طریقه ده. اول جنازې مونځ کول پکار دي، بیا دفن پکار.